په دې اخره عشره کې څلور اعمال ډیر کوئ. څو اعمال؟ څلور اعمال ډیر کوئ په دې اخره عشره کې. څلور اعمال ډیر زیات کوئ. یو چې کله د ماښام لمونځ وکړي یا د ماسخوتن لمونځ وکړي، ټیک شو، خامخا د خپل وس مناسب صدقه ورکوه. د خپل وس مناسب صدقه ورکوه. 10 روپۍ دې طاقت کېږي، 20 روپۍ دې کېږي، 50 روپۍ دې کېږي، څومره چې دې طاقت کېږي هره شپه په دې اخرو 10 کې صدقه کوه د خپل وس موافق. ولې؟ لیلة القدر شپه خو په دې اخره عشره کې یقیني ده که نه؟ په دې اخرو 10 شپو کې خو ده که نه چې هره شپه پکې تا د خپل وس مناسب صدقه ویستله، الله تبارک وتعالی درله پې 4 میاشتې د بره د 80 کالو عبادت ثواب درکړو. یعنی مطلب دا دی چې تا 80 کاله مسلسل صدقه ورکړه، 80 کاله مسلسل دې صدقه ورکړه. نو یو چې کله د ماښام لمونځ وکړئ یا د ماسخوتن لمونځ وکړئ په دې اخره عشره کې د خپل وس مناسب څه ورکوئ؟ صدقه ورکوئ. دویم عمل دا دی په دې اخره عشره کې خامخا یې کوئ چې د ماښام مانځه پسې یا د ماسخوتن په مانځه پسې کم از کم چې زیات نشي کولی 2 رکعاته نفل خامخا کوه. چې زیات نشي کولی 2 رکعاته نفل کوه، 2 رکعاته خامخا کوه. ځکه چې اخري عشره کې ته په هره شپه کې 2 رکعاته نفل کوي که نه، نو د لیلة القدر شپه خو پکې یقیني ده که نه؟ د لیلة القدر شپه پکې یقیني ده. نو داسې شوه چې تا 1000 میاشتې مسلسل د الله په دربار کې 2 رکعاته نفل وکړو. نو 2 رکعاته نفل پکې خامخا کوئ. دریم عمل پکې څه شی کوئ؟ تراویح خو پکې بالکل مه قضا کوئ. په دې اخره عشره کې تراویح درنه بالکل قضا ګورې نشي، تراویح درنه قضا نشي. وجه دا ده چې هره شپه پکې ته تراویح وکړي نو ته په هغې شپه کې د ودرېدونکو نه حساب، ته د الله په دربار کې ودرېدونکي حساب. او څلورم عمل پکې څه شی دی؟ څلورم عمل دا دی په دې اخره عشره کې چې کله د ماسخوتن لمونځ وکړي یا د ماښام لمونځ وکړي، ځکه شپه د ماښام نه شروع کېږي. نو چې د ماښام لمونځ دې وکړه، کو د ماسخوتن لمونځ دې وکړو، کښېنه لږ په خپل ځای باندې 3 پیرې قل هو ووایه. څو پیرې؟ 3 ځله قل هو سوره اخلاص، قل هو الله احد صورت، دا 3 پیرې ووایه. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې 3 پیرې سوره اخلاص ولوستو د قرآن ختم کو. ګورئ چې د څه ختم کو؟ نو سوره اخلاص ته یو ځل وي 10 سپارومنې ثواب لري، 2 ځله دې وي د 10 سپارومنې، 3 ځله دې وي د 13 سپارومنې ثواب لري. نو د ماسخوتن په مانځه پسې یا د ماښام مانځه پسې روزانه په دې اخره عشره کې څه وایه؟ 3 پیرې قل هو وایه. نو داسې شوه چې تا پکې په لیلة القدر په شپه کې قرآن ختم کړو. ګوره لیلة القدر شپه خو به پکې خامخا وي که نه؟ نو چې هره شپه ته وایي نو داسې شوه چې تا پکې څه ختم کړو؟ قرآن ختم کو. قرآن مشکل کار خو نه دی که 3 ځله قل هو ویل څومره آسان کار دی. الله ډېر مهربانه ذات دی. الله تبارک وتعالی ډېر مهربانه ذات دی.